ډیر ناشنا حدیث دی او د وخت سره ډیر زیات مناسب دی. دا حدیث واوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن كانت الدنيا همه، د چا چې د ټولو نه لوی مقصد هغه دنیا وګرځي چې دنیا څنګه حاصله کړم او ټول فکر او سوچ یې په همدې کې جعل الله فقره بین عینیه، الله سبحانه وتعالی دا فقر او غربت مخې ته وګرځي. اگر که دا انسان ډیر مالدار ولی نه میلیونر بیلیونر ولی نه خو همیشه به دا د دین یریږي چې د سینه تاوان ونه کما، دا کبنی می تاوان ونه کی، فقیر غریب نشمه، کنګال نشمه، د دین به دا انسان یریږي. دا خو اولنۍ سزا شو. دویم وفرق علیه شمله، الله سبحانه وتعالی به کارونه ګډوډ کړي، دا به همیشه په دې کې ناراحت او دا کارونه به چې دی سمون نه خوري. او درېیمه خبره چې ټول نه مهمه ده ولم یأته من الدنیا الا ما قدر له، او د دنیا نه به دې ته ډېر څه نه راځي مګر هغه څه قدر له چې دته لیکلی شوي، دته په تقدیر کې چې کوم مال لیکلی شوی، کومه دنیا دې ته لیکلی شوي، حقه دنیا به درته راځي، د هغې نه ماسوا به دې ته هېڅ شی هم نه راځي او دا انسان به همیشه ستومانه یو ستړی به په دنیا پسې، ځکه د خپل ټول مقصد چې دی هغه دنیا ګرځولې ده. د حدیث بله برخه دا ده ومن كانت الاخره، د یو چا چې د ټولو نه لوی مقصد هغه آخرت وګرځي جعل الله غناءه في قلبه، الله سبحانه وتعالی د انسان په زړه کې غنا واچوي. الله چې دله کوم مال ورکړی دی دا په دې باندې راضي او بل چاته تمې نه ساتي. د ټول نه لوی صفت چې دی قناعت دی، د سره چې څه دي دا په دې باندې راضي او خوشحاله دی. وجمع له شمله، الله سبحانه وتعالی به د دې لپاره دا کارونه څه کړي، دا به د ټول برابر کړي، کارونه به سمون خوري. چې څومره کارونه ګډوډ دي الله سبحانه وتعالی به ورته اسان کړي دا او کارونه به برابر شي. درېیم واتته الدنيا وهي غارمه، د انسان ته به دنیا په داسې حالت کې راځي چې هغه به ذلیله وي، دا انسان به پسې ور ذلیل نه وي بلکې دا دنیا به دته د ذلت په حالت کې راځي، ځکه چې د ټول نه لوی مقصد هغه خپل آخرت ګرځولی. د دې حدیث هرگز دا مطلب نه دی چې تاسو تجارت مه کوئ، تاسو دنیا مه ګټئ، نه دنیا وګټئ لیکن ضرورت په حیث ورته وګورئ. د ټول نه لوی مقصد هغه دنیا مه ګرځوئ، د ټول نه لوی مقصد هغه د الله سبحانه وتعالی رضا، آخرت، خپل دین، خپله عقیده او د جنت حصول چې څنګه چې دی د جنت ته راشي یو کامیاب انسان به جوړ شي. او نور دنیا چې ده هغه یو ضرورت دی د ژوند دپاره باید هغه موږ وکړو لیکن خپل مقصد یې ونه ګرځوو.